مخفي آيات مباركة في ده قرآن الكريم حقانية الله جل شانه بيان فرمائل او بیا د توحید دلایل ذکر شو چې الله رب العالمین هغه ذات دی چې اسمانونه اوچت کړی دی بغیر د ستنو او دغه شان دی بیا په عرش باندې قائم دی او نور او سپوږمۍ دا په کار باندې لګولې دی چې هر یو په خپل مقدار باندې روان دی او بیا الله تبارک وتعالى د هر کار تدبیر کوي او دغه شان دی تفصیل سره آیتونه بیانې دې د پاره چې تاسو د خپل رب په ملاقات باندې یقین وکړئ نن چې کوم آیتونه مبارکه دي په دې کې نور د توحید دلایل ذکر کیږي او هغه هم د دې کائنات د دې ځمکې او ګردش لیل او نهار سره تعلق لري چې کله هم یو مسلمان په دې باندې غور او فکر وکړي نو یقینا د جبنا غیر اختیاري تور باندې دا اوسې چې لا اله الا الله د الله نه سوا بل څوک معبود نشته دی ځکه چې دغه الله تبارک وتعالى چې د کوم سيزونه مقرر کړی دي هر یو په خپل ذمہ داری کې په خپل مسؤلیت کې چې دی لګیا دی او زرګونه کاله تیر شو هغه کې ذره برابر مخکیوالي رسوالي نه درغلي نو چې کله هم انسان سوچ کوي د قران کریم دی آیت ترسي لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا کچې په دې کائنات کې د الله نه سوا بل څوک هم الہ او معبود وي نو په دې کې به فساد راغلی نو په دې مقدس مکه باندې په دې کائنات کې چې فساد نه راغلی هر یو مخلوق د خپل خدمت چې هغه مسؤل دی او هغه کې لګیا دی کار کوي زرګونو کاله تیریدو باوجود په دې کې تغیر او تبدل وړاندېوالي او استوالي او فساد نه راغلی نو مطلب دا چې لا اله الا الله د الله نه سوا بل څوک معبود نشته دی او دغه شانتي الله تبارک وتعالى په دې کې د غرونو یو نظام الله جل شانه جوړ کړی دی دا ځان ته یو کائنات دی دا سي مضبوط غرونه والجبال اوتادا الم نجعل الارض مهادا اما د زمکه تاسو پر فرش نه ګرځولې والجبال اوتادا دا فرش چې په دې باندې سپروت نه حرکت کوي نو فزيد النيخ الله جل شانه دا غرونه په دې باندې یفدي والجبال اوتادا او غرونه میخ د میخ په تور باندې هغه په دې زمکه باندې کار ورکړي ورسره په دې غرونو کې دا به شمار فواید دي موږ تاسو لپاره او بیا د الله سبحانه و تعالی د اوبو چې کوم انتظام دی د سمندرونو نه ابي بخارات او چچ د اوریزي شکل اختیار کی د الله تبارک و تعالی د حکم مطابق د دنیا کونی ته اوریز ورسي او بیا په څومره مقدار کې په کوم خوره باندې په کوم زمکه باندې باران کول دي د دې علم سیوا الله نه بل چاته نشته دی او ينزل الخير د باران چې څومره مقدار کې بکیږي او کم زینو باندې کول دي او کم زینو باندې نه کول دي دا د الله جل شانه په علم کې دی او بیا کچره داسې کله چې الله تبارک وتعالى باران کړي او خلکو ته وی چې تاسو ځان لپاره خپل اوبو سکور کوئ ځان لپاره خپل اوبو ذخیره کوئ نو بیا موږ لپاره ناممکن و الله تبارک وتعالى د دې ذخیره کولو لپاره هم څو قسمه د قدرت تنظیم فرمایي یو صورت هغه په غرونو باندې باران وکي او هغه غرونو باندې د غوري په صورت کې چې هغه محفوظ پاتې شي او بیا هغه د چې کوم غرونو بیخ دي هغه بیخ نه د رګونو په شکل کې دي ټول کائنات په دې ټول زمکه باندې دا اوبو خورا ورش او تر کم ځای پورې چې کم ځای کې انسان ته د اوبو ضرورت وي هغه ځای کنده کې بورینګ وکړي شي نو البته الله تبارک وتعالى ورته اوبو موجود کړی دی ځکه فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي د هر څه ژوند ما په اوبو کې اخلي چې د هر څه ژوند په اوبو کې دی نو الله تبارک وتعالى د اوبو هر ځای ته انسان ته رسولې دي نو د انسان د بدن د رګونو په شانتي په دې ځمکه لاندې د رګونو په شانتي یو تنظیم الله تبارک وتعالى کړی دی خپل قدرت کامله سره بیا دغه اوبو د غرونو چې دغه بلیکيږي خطر راځي او بیا د الله تبارک وتعالى د قدرت نظام په تحت چې دغه په ټول ځمکه باندې تقسیمي د اوبو د ضرورت الله تبارک وتعالى په دې سره پوره کوي او بیا یو لوی قدرت د الله جل شانه د شپې او د ورځې نظام دی الله تبارک وتعالى فرمایي قل ارايتم ان جعل لكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله که همیشه شپه ورځ نه وي نو تاسو کول څوک داسې معبود شته چې تاسو باندې ورځ راوستي قل ارايتم ان جعل لكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون کله داسې وي چې همیشه ورځ وي او شپه نه وي نو بیا تاسو معبود شته چې تاسو شپه راوستي اي تاسو اورینا غور نه کوي فکر نه کوي
که همیشه شپه وي څوک داسې و چې ورځ راوستې وي او که همیشه ورځ وي نو داسې ذات شته چې هغه شپه راوستې وي. الله تبارک وتعالی دا ډېر ښکلی نظام خپل قدرت کامله سره وفرمایل وجعلنا النهار معاشا ورځ د معاش لپاره وجعلنا الليل لباسا شپه د پشان د لباس وجعلنا نومکم سباتا خوب ستاسو د آرام سیز فطري طور باندې یو ماحول مهیا کړي الله تبارک وتعالی ټول مخلوقات ته شپه راولي ته په تیاره کې چې بس آرام وکړي. نو دا د الله تبارک وتعالی د توحید نښې دی د الله جل شانه د قدرت نښې دی. او دغه شان کې د ځمکې دا ټوکړه ده مختلف دی یو ځمکه ده خصوصیات مختلف دي څه ځمکې پاکه وي څه ګنده وي څه خاورې نه خوشبو ځي څه خاورې نه بدبو ځي څه خاوره چې یو شانتي فصل ورکوي څه بل شانتي فصل ورکوي او څه بعضو ځمکو باندې یو شانتي میوه راخیږي بعضو شانتي بل شانتي میوه راخي او بیا په دې میوو کې په دې خوراک سیزونو کې چې د ذایقې وي خوږوالی ترشوالي تریوالي مختلفې ذایقې دا ټول د الله رب العالمین د قدرت نښې دي. حالانکه ځمکه یوه ده اوبه یو دی یو قسمه اوبه ورکړی شي څه په هغه اوبو سره خواږه شي څه تراخه شي څه تراوه شي دا د الله تبارک وتعالی د توحید دلیل دی. او فرمایي چې بعضو ته بعضو باندې فضیلت ورکړی ده په خوراک کې دا ټول د توحید نښې دي. آیا تاسو عقل نه لرئ؟ نو فرمایي وهو الذي هغه دی کوم چې مد الارض وغوړول ځمکه وجعل فيها رواسي او جوړې کړل په دې کې غرونه وانهارا او نهرونه ومن كل الثمرات او هر قسم میوونه جعل فيها چې پیدا کړل په دې ځمکه کې زوجین جوړې اثنين دو دا د الله جل شانه قدرت دلیل دی چې د هر مخلوق نه او د هر اونې بوټي نه جوړې پیدا کړې دي. څرنګه چې د انسانانو د تناسل لپاره د نسل مخکې کولو لپاره د جوړو ضرورت وي دغه شان چې الله تبارک وتعالی په دې ټولو اونو بوټو کې او په ټولو میوو کې او په ټولو مخلوقاتو کې جوړې پیدا کړې دي. دغه شان چې بل توحید دلیل یغشي الليل پټوي شپه والنهار یغشي الليل پټوي شپه النهار ورځ سره چې د شپه پټه کې رڼا راشي تیاره ختم شي. ان فی ذلک لآیات بشک په دې کې نښې دي لقوم دا خلق لپاره يتفکرون چې فکر کوي متفکرین خلک چې کوم قرآن کریم د فکر دعوت راکوي چې کله هم انسان غور او فکر وکړي سوچ وکړي تدبر وکړي الله تبارک وتعالی دا وسیله بیا کولاوي د علم لپاره. وفي الارض او پزمکه کې قطع دې قسمه ټوټې دي متجاوزات د یو بل سره انختی وجنات او باغونه من اعناب د انګورو وزرع او پټي فصلنا ونخيل او قجر دي سنوان خاخون ولا وغير سنوان بغير د خاخون ولا يسقى چې وبو کول شي بماء واحد په یو قسم وبو باندې یو قسم وبونه یو ځمکه ده یو قسم وبو دي یو فصل دي یو ځمکه ده خو صورتونه دغه مختلف دي رنگونه مختلف دي ذایقې مختلف دي کیفیت دغه مختلف دي دا د الله تبارک وتعالى د قدرت نه خېږي. ونفضل بعضها او منفضلت ورکو بعضها على بعض وبعض باندې زینت په زینو باندې فی الاکل خوراک زینت په زینو باندې فضیلت حاصل دي. ان فی ذلک لآیات بشک په دې کې نښې دي لقوم او خلق لپاره يعقلون چې عقل لري. نو دا د کائنات مثال الله تبارک وتعالى دې لپاره ورکړي چې انسان په دې باندې غور او فکر وکړي خپل رب وپېژني. او د قشان دي په انسانانو کې هم مختلف دي انسانانو کې هم زړونه مختلف دي څنګه چې په ځمکه کې د ځمکې د ټوکړې مختلف دي او یو شانتي ملاويږي او دغه شانتي نور یو شانتي ملاويږي ځمکه یو شانتي وي خو میوه او فصل مختلف ورکړي دا انسانان هم مختلف ظاهري شکل او صورت مختلف وي خو چې کوم دنه زړه کیفیت په وجه باندې الله تبارک وتعالى فیصله کوي. بعض نیم زړه د الله د مینې نه ډک وي د الله جل شانه د محبت نه ډک وي د عقیده توحید نه ډک وي هغه زړه د قدر لایق څنګه چې مولا روم رحمه الله بارک رضی پرانا ورځ کې دیوه بل کړی دا روان دي نور راختل دي خلق وته وی چې دا څه کې په دې رڼا باندې څه کې وځي انسانان لټوما انسانان ګورم په دې چراغ باندې خلق ورته وی چې دا ټول انسانان د تخکار نه داسې دي. نو مولا روم رحمه الله ورته وی چې دا ټول څه خنجران دي سفرونه دي سپې دي څه دي هغه خلق ورته وی چې تا کې څه چل راغلی دی دا ټول خښته خپل صورتونه الله پاک پیدا کړی دي خپل انسانان دي. نو مولا روم ورته وی چې په دې ظاهري صورت باندې انسانيت وي او انسان کې دي نو بیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د ابو جهل صورت کې فرق نو صورت دوه یو شان دوه عربي دي دوه هاشمي دي دوه یو خاندان دي او دوه انسانان دي خو ابو جهل زړه چې قران مجید راغی نازل شو د الله پیغمبر او بیانې هیڅ قسم اثر پنه کېږي مکه شرک کفر او دجل کې مبتلا دي بل طرف ته د نبی صلی الله علیه وسلم زړه دي لا قران نه راغلی او لاړ شي په غار حرا کې اعتکاف کوي او په هغه اعتکاف کې د زړه تر قاویږي الله تبارک وتعالى فرمایي چې وجدك ضالا فهدا زما محبوب پیغمبر ستاسو زړه ما رک لیدو د الله په محبت کې رک دي او د دې ټول عالم د پاره چې دې فکر من دي چې الله دې انسانيت بس کې
په خانه کعبه کې 360 بوتان یې خېلي د هغې بربند طواف کوي لګیا دی د دې انسانیت بس جوړېږي ووجدک ضالا فهدا زما محبوب پیغمبر ما وکړه ته د الله په محبت کې رک وي د الله په محبت کې ډوب وي ما درته هدایت وکړو قرآن مې راولګلو چې د ټول عالم لپاره د هدایت ذریعه جوړه شي نو مولا روم رحمه الله فرمایي چې انسانیت د دې ظاهري ډانچې نوم نه دی دا په زړه کې دننه یو کیفیت دی د هغې نوم دی چې کله دغه زړه د الله د محبت نه ډک وي دغه زړه د مخلوق سره د خیرخواهۍ نه ډک وي دغه زړه د مخلوق د اصلاح او د هدایت لپاره ډک وي دغه اصل انسانیت دی قرآن مجید هم دغه حالت بیانوي چې لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم بېشکه ما انسان بهترین ډانچه کې پیدا کړی دی خو ثم رددناه اسفل السافلین بدترین مخلوق او د ټول نه لاندې عذاب دغه انسان ته کېږي او بیا فرمایي چې دغه انسان دی لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها د دې زړونه شته ځان کې د الله په ذات باندې ځان نه کوي عقیده توحید باندې ځان نه کوي او غوږونه شته په حق نه اوري سترګې شته حق نه اوري فرمایي اولئک کالانعام دا خلک په شان د زناورو دي بل هم اضل بلکې د زناور هم بدتر دي د سپي او د خنزیر او د نورو مخلوقاتو نه هم بدتر دي او بیا فرمایي فمثله کمثل الكلب دغه انسان چې کوم په اسلام باندې او په عقیده توحید باندې په ختم نبوت باندې په دین اسلام باندې ځان نه کوي فمثله کمثل الكلب د دې مثال د سپي دی نو د سپو نه هم بدتر دی نو معلومه شوه چې دا انسانیت د دې تعلق د انسان د زړه سره دی ظاهري که زه هر څومره یو انسان میک اپ وکړي او ظاهري چمک دمک ځان کې پیدا کړي خو تر څو پورې د په زړه کې عقیده توحید نه وي په د په زړه کې د مخلوق لپاره د رحم جذبه نه وي د په زړه کې د عالم لپاره د هدایت جذبه نه وي نو دا کامل انسان نه دی انسانیت سے په دولت نه د رحمانه بت چې جوړ شي د سرو زرو خو انسان نه دی د سرو زرو بت جوړ کړه څوک انسان نه وي انسانیت حقیقت کې د الله بندګۍ ته ویل شي انسانیت هغه ته وایي چې پامې کې د ټول مخلوقاتو درد وي د ټول عالم فکر پامې کې وي د ټول انسانانو لپاره بلکې د ټول مخلوقاتو لپاره د رحم او کرم جذبه پکې وي څنګه چې وما ارسلناک الا رحمه للعالمین د الله محبوب پیغمبر په ځل کې د ټول عالم لپاره درد دغه درد او د دې درد چې صحیح صفه یو ځل کې موجود وي هغه ته انسان ویل شي اصل انسانیت دا دی ظاهري دي ډانچې ته چې دینو په دې کې کافر او مسلمان برابر دي تر څو پورې چې دنه نظر کې رحم او کرم جذبه عقیده توحید وي او د ختم نبوت جذبه وي ناموس رسالت جذبه وي د ایمان جذبه وي دغه جذبه انسان چې د نور انسانانو نه هغه جدا کوي لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې په دې ټول مخلوقاتو کې په دې ټول زمکه یو ده او به یو ده نور یو ده او کرون کې یو ده خو فضیلت ونفضل بعضها على بعض فضیلت ورکوم موږ ته فضیلت باندې دغه فضیلت په انسانانو کې هم دي د اعمالو په اعتبار سره د عقیده په اعتبار سره ترجمه ته وهو الذي او مغدكم في مد الارض والزمكه وجعل فيها او دور الفديك رواسي غرنا وانهارا او نهرنا ومن كل الثمرات او هر قسم ميونا جعل فيها پیدا کړل په دې ځمکه کې زوجین جوړي اثنين دوا يغشي الليل النهار فتوشبا ورزق ان في ذلك بشك فديك لآيات نخل لقوم وخلق ذكر يتفكرون چې فکر کوي وفي الارض او بزمکه کې قطع ډېر قسمه ټوټې دي متجاوزات یوبل سره خطي وجنات او باغنا من اعناب د انګور وزرع او پټې دي ونخيل او کجور دي سنوان خخن ولا وغير سنوان غير خخن ولا يسقى تشوب قولي شي بماء واحد يو قسم بنا ونفضل بعضها او نفضلت ورقوزين